الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد در سوره روان دي. د ملحدینو سره اصول او ضوابط بیانېږي چې د ملحدینو سره کله تاسو بحث مباحثه کوئ نو د هغې به کوم اصول وي. څلور اصول موږ ذکر کړي د مولوي صاحبانو. اول اصل پکې څه شی مولوي صاحبانو تاسو مرا سره وایي. اول اصل چې هغه ذریعہ د علم و څه شی مولوي صاحبانو ذریعہ د علم او په علم کې بیا د کې حواس خمسو عقلي استدلالات او خبره صادق پکې شامل مولوي صاحبانو. بیا مسل پکې څه شی مولوي صاحبانو وای را سره شابه مولوي صاحبانو. دوه مسل داو چې تاسو د دعوی د ثبوت معیار بسوي. مولوي صاحبانو د دعوی د ثبوت معیار بسوي. انسان چې کومه داوا کوي د هغه د لپاره د ثبوت معیار بسوي. هغه مونږ ویلو چې عموما دوه معیار وي مولوي صاحبانو. اول دا چې داوا عقلا ممکن وي چې خلاف عقل نه وي مولوي صاحبانو پوه شولې. او دویم دا چې داغه په ثبوت کې صحیح نقلی خبر موجود وي. مولوي صاحبانو بیا مونږ ویلو چې د داوی د ثبوت معیار باندې مکمل وضاحت شوی. دغه شانته کې مولوي صاحبانو دغه شانته کې د الحاد درې مسل څه شو درې مسل دوه مسل چې مولوي صاحبانو دوه مسل چې دا بدرې مسل شي. یو خلاف عقل وي یو خلاف عقل وي بل ماورای عقل په د باندې بتاسو توبور اصل وي چې ماورای عقل څه ته وي خلاف عقل څه ته وي. مولوي صاحبانو سلوره مسل چې عدم د مشاهده عدم د وجود دلیل نه دی. مطلب یو سیز نه لیدل په دې خبره دلیل نه چې دا سیز با موجود نه وي. نن راځو موږ خپل سبق ته چې هغه 5م نمبر دی 5م اصل دی. د مدعینا د دلیل مطالبه کول شي خو د نظیر مطالبه ته کول صحیح نه دي. ملحدین چې کلم راضی تاسو نه بد نظیر مطالبه کوي. ماته او خیا حضرت موسی علی السلام د همسانه څه جوړ شو مار جوړ شو اجدها ماته او خوا د سیده کنه دا عیسی علی السلام دا اعتراضات مشهور اعتراضات دي تاسو ته راځي. د عیسی علی السلام مړی ژوند کول مونږ ته مړی را ژوند کوي نو دا تاسو ته بدا څه شه ده مولوي صاحبانو دا نظیر ده. نظیر مونږ ولې نشو خودلې پرون مونږ ویلو مولوي صاحبانو نظیر مونږ ولې نشو خودلې شابه مونږ په تجربه کې نه دی راوسته ځکه نه دی زمونږ مخ کې کله نه دی شوی ځکه مونږ نشو خودلې تجربه کې نه راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت شروع کړه. مدعین الدلیل مطالبه کول شي خو د نظیر مطالبه کول صحیح نه دي. دوه سيزونه دي. د یو داوا د ثبوت د بار دلیل پیش کول وضاحت وشو چې داوا عقلاً ممکن وي او رښتینی نقلي خبره. مولوي صاحبانو دوه خبره دي. یو چې د داوی د ثبوت د لپاره باسي شي کې دلیل به پیش کول شي. کومه دلیل کومه داوا چې هغه عقلاً ممکن وي د څه باندې کېږي چې لکه د عادت 5م دی او سلورم دی ال تورزم د شپږ دا باران موريږي او نه موريږي د سې دا خلاف عقل داوا ده نه د سې داوا به چې هغه عقلاً ممکن وي او هغه د لپاره به تاسو سوي که تاسو حواس سره ثابت شو عقلي استدلالات سره ثابت شو کو رښتونی نقلي خبر سره ثابت شو نه به منی. یو وی د نظیر مطالبه کول د دې بشان ماته په دنیا کې وخایا. مثلا د موسی علی السلام د همسانه ما جوړ شو دا یو داوود د دې لپاره عقلي مرسبانو دا زمنګ داوا ده کنه چې د موسی علی السلام قران کریم کې ذکر دي چې هغه دغه نس شي شو همسانه سره جوړ شو ما روز دا یو داوا من کړی دا د په باره کې به من څه شي نقلي رښتینی خبر پکار دی او دواړه موجود من سره دواړه موجود دي. مولوي صاحبانو اوس وایي چې تاسو کله ګوره مولوي صاحبانو عقلي په بدی نقلي خو د قران موجود دي. عقلي بس شي عقلی بس شي عقلی دار چې الله رب العزت بغیر د ماده نه ولرګي پیدا کولې شي نو د لرګي نه مار نشي جوړولې. مولوي صاحبانو نشي کولې ولې نشي کولې. نو کوڅه کوی چې دا څه کله شوی دا چې د همسانه ما جوړ شوی وي مونږ ته یو خایدا د نظیر مطالبه صحیح نه د عیسی علی السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی. اوس که څوک مطالبه وکړي زوی هغه وخت منم چې ماته یو خای څنګه چې پیدا کیږي چې څنګه پیدا کیږي نو دا د نظیر مطالبه ده. تاسو ته وای ماته یو خای نو ته په پوه شي چې دا اوس دی وخت کې مان نظیر غواړي نو دی وخت کې ته ورته ضروره د دلیل په میدان د ثبوت په میدان کې څه چلیږي دلیل چلیږي نظیر نه چلیږي. ملحدین نظیر مطالبه کوي دلیل مطالبه نه کوي او نه دلیل پیژني. د ثبوت په میدان کې څه دلیل پیش کولای شي. بچا چې د قتل دا ولې باندې ته موږ مثال ذکر کړی بچا چې د قتل داوی نو جج او قاضي دا مطالبه کوي چې گواه پیش کا. اوس که دا وایي چې نظیر خو څنګه د قتل کړي نو نظیر خو به داسي چې دا سړی به بل قتل کوي چې د سیمه قتل کړي دی. احمقانه مطالبه د مولوي صاحبانو لکه هغه د سلو قصابانو په منځ کې غوا مردار و دي کوم د سیول کیږي موږ نه چې هغه یو ته ول چې لکه پاسې غتي
الا لګ بلبل ته نو پکې لیونه غونته ګور پاسې خلک داسې مېرمن غي خلک داسې مېرمن غي خلک داسې هغه وایو له مردار کړه نو داسې یو سړی را پاسې ګرګه څنګه دی وجلې دی نذیر مرسبانو نذیر څنګه دی نذیر ما ته خو نو دا پاسې کې بل نه بډه زو پاسې نه دا غلطه خبر ده غواهان پیش کا دوا غواهان براشي به زمون مخ کې منګل دل چې سړی دا سړی قتل کړي دی نو دله بس کېږي په دوا به دا جرم ثابتېږي مرسبانو د نذیر مطالبه صحیح نه ده پوه شوي کنه شوي شپږم اصل مولسبانو تاسو ته به د شریعت کامل فهم بدرته حاصل وي مولسبانو په شریعت باندې به کامل عبور ته لري عبارت وسلم مثلا الله جل شانه قران کریم کې فرمایي د هر زیرو رزق په ما لازم دی شابه لك ذره تاسو د لوګي نه مړ شي نو دوی دراس کوي چې دا خو د لوګي نه مړ شو نو ځکه د رزق د الله جل شانه په ذمہ دی مونږ ورته وایو اول خو ذمہواری وبینه رزق د الله جل شانه په ذمہ دی د دې مطلب دا نه دی چې الله جل شانه هر یو انسان ته بلاس کې ورکړي مولسبانو د اعتراض کې چې بھائی تاسو ته اکثر اعتراضات تاسو راځي چې دوی د شریعت د فهم نه خبر نه وي وګورو یاره الله موږ له جنت نه راکړي د افریقا خلکو له یو کپ ډوډۍ ورکړي هغه دولګي مړ شو ته ورته وایي چې د رزق د رسول څه مطلب دی وفي السماء رزقكم وما توعدون د دې څه مطلب دی الله رب العزت د انسان چې رزق له څومره سيزونو ضرورت دی الله رب العزت له پس په دې کائنات کې پیدا کړی دی 322 ساينسي پیمانه الله رب العزت په دې کائنات کې پیدا کړی دا کې ټول شریک دي هر یو انسان ګوره دا اکسیجن هوا د مالدار او غریب او شانت فایده رسیږي کنه رسیږي د الله د کائنات د دیوبونه هر یو غریب او مالدار ته رسیږي کنه رسیږي د شپې او د ورځ د یخ او د موسم د ګرمۍ ګوره دا چې څومره انسان تعالی رب العزت په کائنات کې د رزق څومره ضرورتونه دا پیدا کړی دي البته دا تقسیم د انسانانو په لاس کې دی د بعضی سيزونو الله رب العزت خلک دا د بعضی سيزونو تقسیم هم د الله په لاس کې دی لکه اوس دا هوا اکسیجن کنه وې دام د دې مالدارو په لاس کې والله چې غریبانان به د ساده د سادهنګي د وجې په وجې لوي دا شانته کې دا رزق تقسیم الله د انسانانو په لاس کې ورکړي نو د غلط تقسیم د وجې نس کېږي دا عبارت وایي د رزق مطلب دی چې څومره زیرو سيزونه دي هغه ته د رزق د لپاره چې د څومره سيزونو ضرورت دی هغه لجل شنو په دې ځمکه کې پیدا کړی دی او تقسیم د انسانانو په لاس کې ورکړی دی او د تقسیم طریقې هم خودلې ده شاباش دا چې تقسیموي اوس کسو د ولوګي نمبر د لجل شنو داوا غلط نه ده ثابت دا الله رب العزت داوا غلط نه ده ثابت الله تعالی هو په دنیا کې رزق پیدا کړی دی لیکن انسانانو په تقسیم کې غلطي وکړه چې داغه په وجه باندې انسان د خپل رزق نه محروم شو بعض انسان د معاشره د وجنه د خپل رزق نه محروميږي سرمایه‌دارانه نظام د مولسبانو په ټوله دنیا باندې پويږي کنه پويږي بده وجه سود د سود په نظام کې غریب ورځ په ورځ غریب کیږي مالدار ورځ په اوستل ته چې دا کم خلک د خپل رزق نه محروم دي د سرمایه‌دارانه نظام د بنیاد نه اسلام وضاحت کړی چې تاسو زکات ورکړئ عشر ورکړئ سوکي کله چې تاسو عشر او زکات ورکړئ په دنیا کې به یو غریب هم نه پاتې کیږي مثلا د ملحدین د قران کریم بیا د اوس دا بل یو بیا د بیو کی ویرا الله رب العزت کا موجود به موږ نه تپوسو کې مخکې به دوی ګور قران کریم به دا کې سوزولو اوس خپل تا یو پادریو په یورپ کې هغه بیا مسلمانانو په موقع باندې ووالو په چړو باندې ووالو اوس هغه بس ځړه نه کوي چې راشي قران به د بیو کوي ولای مسلمانانو تم الحمدلله چې هر ځکه مسلمان وي هغه مسلمان وي به حلالي وي د خپل قران تپوس بکول شي نو دوی به دا قران به اوس ودول وي ک الله وي موږ نه تپوسو کی نو موږ ورته د جزاء او د سزا د شریعت نه خبر نه اساسي د جزاء او د سزا د لپاره خو الله ورځ به قرار کړی دی چې الله وي بیا به برابر به کما سیاب من نار د اور کپړې بدل لوه غوندم چې سزا او جزاء او سزا د قیامت کې ملاوي کې دنیا کې بولې زبانو پوي شوي کنه چې څه کوي خپل خوخه د سزا نه در کوي بعض وخت د عبرت د بار سزا ور کوي لیکن عموما د امتحان دی مثال وتور په امتحان کې یو کس پرچی کې هر څه ولي کې څو ورته هیڅ نه وایي خو نتیجه بیا یې صفر راځي بولې زبانو داوا نه د چې دنیا کې به جزاء او سزا ور کوو نو څومره چې د شریعت احکام او داوا د پدې کې ځان په کول پکار دي نو اول به موږ د شریعت داوا باندې ځان په بولې زبانو د شریعت په داوا به ته پوي لکه د امتحان په حال کې چې څوک سم لګي څوک لسنه وای که غزل لیکي هو نتیجه به سر راځي صفر به راځي مولوی صاحبانو شریعت دانه دی ویل چې دلته به تاسو سم ملاويږي جزاء او سزا به درته ملاويږي د الحاد و مسل د الحاد اصول او ضوابط د ملحدینو د اعتراض نو ورسته چې کوم فلسفه هغه په یانه مولوی صاحبانو ولته ودرګه مولوی صاحبانو دوی چې کومه فلسفه وي د کومه فلسفي په بنیاد چې اعتراض کوي تاسو باغه فلسفه پیژنئ الحمدلله تاسو مغربي فکر او فلسفه او پیژندل تاسو د هیومنزم دولت شاخونه او پیژندل سیکولرزم لیبرالزم سوشلیزم کمونیزم ماډرنیزم پوسټ ماډرنیزم مولویانو داسې نور چې څومره فلسفي په هغه عقلیت پرستی رشنالیزم مولویانو دا فلسفي پیژندل تاسو لا پکار دي
د دې چې کله اعتراض وکړي نو تاسو ته پته چې وای دا د دې فلسفې په بنیاد باندې اعتراض کوي نو تاسو چې کله هغه فلسفه معلومه وي نو طالب جواب کول آسان وي عبارت وایي دیو چې کله اعتراض وکړي ته به ګوري چې د کومې فلسفې په بنیاد باندې اعتراض کوي مثلا ملحد وایي په اسلام کې د پابندیانې ولې دي حالانکه انسان خوازق کېدل پکار دي د ماډرنیزم دا د ماډرنیزم د فلسفې د مساوات په بنیاد خبره وکوي شابه دا وایي اسلام د مساوات داوا نه کړي اسلام خو داوا کړی دا چې هر مخلوق سره د انسان معامله کوي د خځې چې څومره حق جوړیږي هغه ورته ورکړي د ماشوم چې حق جوړیږي هغه ورته ورکړي د هر چا حق معلوم دي ته درګه مټ مولوی صاحبانو موږ وایو اسلام دا داوا نه کړي چې مساوات کوي اسلام د انصاف خبره کوي څه کوي انصاف او دا خم ده د چا چې څونه حق جوړیږي دونه ول ورکه که مساوات شي دا ډېر غټه مسله جوړ شي معاشري نظام بټول ګډوډ شي خزه په پتا باندې حکمران د خځې عقل ساينس هم چې دا کم دی نو کله چې دا یو کم عقل مخلوق پتا باندې حکمران راشي نو استاد لپاره به استفادې کارونه نه کوي چې کوم اعتراض کوي د هغه نورسته هغه په ځواب معلوموي چې د دین ورسته کوم وظیفه ده هغه په خپل خبره ورغه ملحد په خپل خبره نه کوي مولوی صاحبانو چې د کوم فلسفې نه متاثر د هغه اعتراض دا بعض خلک دار سره متاثر تاسو چې کله مخکې لاړ شي تاسو ته د مخې تراشي ته به سوچو کې بعضی به د سنم بعضی به د مساواتونه بعضی به د ترقۍ نه بعضی به د مختلفو د دې فلسفونو به متاثر د لیبرالزم نه متاثر یا ازادي په کار د تاسو ته قدامت پسند است تنگ نظر یاسته او دا زمونه په درمانه کې تاسو پته لګي چې دا د دې فلسفې په بنیاد خبره کوي ته دی وای څنګه چې سړی د طلاق حق حاصل لري داسې خځې ته ولې نه دی حاصل موږ ورته وای اول په دې خبره وکړه چې د خځې او سړي په منځ کې د مساوات د اصول د کوم ځای نه راغستې دي چې د خځې او سړي په هر شي کې د مساوات وي نو آیا دا خو اصول دي چې سړی ورته دلته په تاسو سوال وکړي چې بای دا څه خو اصول دي چې هر د خځې او د سړي لپاره خبره کې د مساوات وي چې مساوات دي نو د خځې ډانچې ته وګورو د سړي جسم ته وګوره د سره دې سره مساوات راتللی نشي په عقلي خبر ور سره دا غي سره به هغه معاملې کې کوم چې د هغه د ذهني او جسماني اندازې سره صحیح وي او کنه خځې چې سره په دې سړی نه کمزور دي اوس که د مساوات خبره شي څنګه چې سړی مزدوري کوي داسې به خځه هم مزدوري کوي اسلام د دنیا د کار نظام چې مشقت والا دی سړی په ذمہ چول جسم یې مضبوط دی او خځې ته یې اساني ذمہ اسانه ذمہواری ورکړي دا د هغه د کور نظام دی بعض وخت کې مساوات ظلم وګرځي بل ځبانو بعض وخت کې سکه ګوره مساوات ظلم ګرځيږي د خځو سره ظلم کوي دوی لپاره یورپ کې داسې خاوندان نه ملاويږي لکه د مسلمان نه غوندګي آیو کارګزاري تاسو ته بیان کړی مو کنه یو کس واده کړو انګريز سره او به چاغه کار تنتل نو مرګرو اجنکو سهلینو ته تپوس کړو چې ته ولې نه راځي دفتر ته زما خاون اوس غټي او زه خرم وا نور جنکو ته ولې منګلم داسې خاوندانو ګوره الحمدلله وای چې دي دوسی خاوندانو پسې ګرځي زمنګا دا چې کوم کور کې خزي کې نولې دا د یورپ دا پرکټیان نه پاسيږي زمون خويندې مېندې بار رو بازي په مختلفو بانو باندې دوی ته دادا کوي نو مولوی صاحبانو مساوات ظلم ګرځیدلې دي او هغه کې مساوات نشته دي داسې د نوم خبرې دي چې مساوات دا وای وګوره کنه صدر څنګه ژوند لري عوام خلک څنګه ژوند لري مولوی صاحبانو هغه کې تورشه هغه ژوند وګوره چې د زناورو نم لاندې ژوند لري مساوات پکې د سره شته نه نو یو منټ صبر وکړه نو دا ووم اصل چې مولوی صاحبانو څه شوا تاسو بس کوي د مغربي فکر او فلسفه به تاسو پیژنې د اعتراض نه روسته به تاسو پیژنې چې دا کومه فلسفي په بنیاد باندې اعتراض کوي ته مثلا چې د مولوی صاحبانو د جزوي خبرو په ځای بور سره په کلیاتو باندې بحث کوي مولوی صاحبانو به تاسو څه کوي په یو وړه خبره کې هم راګیرو یا په فروعي مسایلو کې هم راګیرو تاسو بور سره په کلیاتو بحث کوئ زم دا صلاح هم دی ډیر هم دی د مولوی صاحب په دې کلیاتو باندې ورسره خبره کوي مثال دی وای نعوذ بالله خدای جل جلاله ظالم دی چې بندگان جهنم کې اچوي دا کفر بنیاد د دې چې نقل کفر نه باشد دې په ځای موږ به دې خبره باز کوو چې اول په تصور د خدای جل جلاله باندې خبره کوو زمون په نيت د خدای جل جلاله د تصور څخه صفات دي یو صفت یې حکیم دی حکمت والا دی د الله جل شانه په سر د حکمت نه خالی نه ده نو په دې کې به هم څه حکمت وی دویم چې اعتراض وکړي چې د نبی سلام په خبره باندې مونږ مولوی صاحبانو دوی وی کنه الله رب العزت ظلم قبل زم دا اعتراضات چاره لګلی خو مونږ ورته وایو الله رب العزت ان الله لا یظلم مثقال ذره الله عزت او ذره برابر په چا باندې ظلم نکوم دغه شان ته بل آیات کې راځي ان الله لا یظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم یظلمون دوی په خپل ځانونو باندې ظلمونه کوي نو دا خبره د دوی غلطه ده مولوی صاحبانو موږ ورته وایو چې په تصور د رسالت باندې و بحث کوو هغه به د قران د آیت په مفهوم اعتراض کوي موږ ورته وایو موږ سره د تصور باندې صاحبانو دوی چې کله د الله په ذات اعتراض کوي نو تاسو ورته وایو چې الله حکمت والا ذات دی دویم چې دوی کله د نبی له سلام په خبره باندې اعتراض کوي نو په تصور د رسالت باندې بحث کوو د قران په آیات چې اعتراض کوي نو په مفهوم نو تاسو ورته راځي د وحي په تصور باندې بحث وکړو نو د اعتراض کې ځان نه راګیرو بل خو شوي کنه کلیاتو کې واس کوو جزئیات نه
ختمېدونکې سلسله ده. دوی سره اصولي خبره کول پکار دي. مثلا د خدای جل جلاله په تصور د قیامت په تصور د انسان د ژوند او تېرولو دی په دې کې تاسو سره چې کله خبره شروع شي نو دا ټول اعتراضات به د هغوی ختمېږي او که په جزئیاتو به یو اعتراض کوي ته به جواب ورکوي بل به کوي جواب ورکوي بل به کوي جواب ورکوي او بس آیا الله ان حل مسله به شروع کړي نه ته هم څه کې ته ور سره په اصولو کې راځي او ته هم به اعتراضات کې مونږ ورته وایو چې ته خدای جل جلاله نه منې خدای جل جلاله ته چې خدای نه منې نو خدای په خبره اعتراض دغه په اصول به اعتراض سره پاره کې وسړی تاسو هغه جوړیږي اول د خدای جل جلاله په تصور خبره وکړه چې جل منی او کنه او د هغه صفاتو سره یې منی او کنه کوم چې مونږ ګوره د الله ته منی او کنه منی او د هغه صفاتو سره منی او کنه کوم چې الله ته ثابت دی او مونږ یې منو د هغه صفاتو سره خدای منی نو یو اعتراض به ختم بشر سره اعتراض مونږ په دمو د بکار چې جزئی خبرو په دې کلیاتو باندې ور سره باس وکړو مولوی صاحبانو نه هم اصل چې ده د سبق او د شریعت نه ورته جواب ورکو دا بنه کو چې پرون یو مرګري هغه یو اعتراض را دغه راولګو چې بیگ بینګ د لپاره بعضي علماء کرام هغه یو آیات نه استدلال کوي سورۃ انبیاء آیات نمبر 30 کانت رتقا ففتقناهما دا آیات مبارک ده مکمل نو ما ورته ویل چې ګوره قران کریم د ساينس کتاب نه دی یو وخت کې دا نظریه و مولوی صاحبانو تاسو ته مخکې بار بار دا خبره تیر شو د فیثاغورس او د بطلیموس نظریه چې وا د بطلیموس دا نظریه و چې دا کائنات مرکز د ازمکه ده دا دغه مخه کړی و عیسایانو زمنګ بعض مفسرین هم دا اقوال لاغستې دي حالکه دا نظریه اوس باطل وګرځیدا دا نظریه اوس وی چې بای د کائنات مرکز نه دی معلوم یو وخت کې مرویل چې دا نور مرکز اوس وی نور مرکز نه دام د کچانه ګرځي 22 کروڑ کالو کې دا یو چکر پوره کوي دا نور هم دار نظریه لپاره په قران آیاتونه نه راوړي کنه بابا د بیگ بینګ دا نظریه ختميږي سبا کیږي د بیگ بینګ دا نظریه به ختم شي بل نظریه براشي بیا به څه کې او چې دلته موږ چې د دې آیات نه خدای د رتق او فتق او دین ضرر پیدا شو دا نه دا موږ به وایو چې به یو په صریح کې بالکل الله وضاحت کړي نو هغه نه موږ انکار نه کوو دا سي تعویل په کې حالکه غیر مقلدین په تعویل کفر دی او دا چې روزانه په کې تعویلات کوي نو موږ له پکار دي چې ګوره د قران د ساينس کتاب جوړ نه کوخه تاسو بس کوی د شریعت نه بوله جواب ورکو نور عقلی استدلال الحمدلله موږ سره ټول کائنات زموږ د پر عقلی دلایل دي تاسو بس وی نه مسل د شریعت د اصول نه جواب ورکوي اصول بخبل نه بدلوي ګوره جواب ورکو هغه چې د کوم په سبب وي اعتراض کوي د هغه د اصول نه جواب نه ورکو او کنه شریعت د اصول نه جواب اب به څه کو اب الزامان په پیش کو بیا مولوی صاحبانو مثلا کفار په جهنم کې چول همیشه د پر د ظلم دي دلته عقلي جوابات هم شته آسان جواب دي چې زمونږ په الله جل شانه د الله جل شانه صفات دي او یو صفات د حکمت والا د مولوی صاحبانو په دې کې د الله جل شانه خاص حکمت او دیم جواب د ټول انسانان د الله جل شانه مخلوقات او د دې بندګان دي او الله جل شانه د دې مالک دی اول د مالک خو خدای چې څه کوي د مولوی صاحبانو دوی وایي چې دا ولې په جهنم کې چې الله رب العزت وایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خو خدای مؤمن کیږي خو خدای کافر کیږي وهديناه النجن لارې مدل خودل دي او چې دا په خپل باندې د جهنميانو کار کوي نو دي کې سخت دي کې الله رب العزت چرته ظلم کولې نو بیا تاسو ول چې ګور الله رب اعوذ بالله په خپل بندگان ظلم کوي الله ما يفعل الله بعذابكم زما څه کار تاسو عذاب درکو ان شکرتم وامنتم وكان الله شاکرا او بل آیت کې څه جزاء بما كانوا يعملون دا بدل تاسو د عملو نو چې تا په خپل عمل کې ته په خدای باندې ورته چې خدای پاک ظالم دی نعوذ بالله خدای ظالم نه دی الله رب العزت درته لار خودلې ده صراط مستقیم درته را لګلې ده په خپل خو باندې ته الله نه فرمانی کې چې دون جهنم نه یریږي او به ایمان راوړل کنه بل موږ ورته داخلي جواب چې بای تهریانو تاسو خو د خدای نه یریږي کنه یو سړی د جهنم نه یریږي خو به د جهنم د بچ کېدو لپاره عمل موجود دي کنه او چې تاسو د جهنم نه یریږي نو به د جهنم نه دغه سره لپاره کوي بچ کېدل سره لپاره په خدای باندې الزام لګوي تاسو خو به وجرو جهنم نشته نو چې نشته نو بیا په سره لپاره کچر تاسو د یقین وجه بای ما خدای پاک په جهنم کې ولې چې تابر جهنم نه د بچ کېدو اعمال کړی پرې د چې ته بیا تا جهنم کې واچي مثال ستا موبایل دی او ته یې مات کړې او اوس که تا ته څوک ظالم وایي هغه بېوقوف او احمق دی ځکه دا ستا ملکیت دی چې هر څه پرې کوي یا د کوم حیوان دی او هغه دا ټول د دهریان ملحدین هم دا دغه خوري که نه خوري غوښه خوري که نه خوري دا حیوانات څه کي دی دا اعتراض کوي ګوره وایي ګوره دا تاسو د خپل د ژبې او د خپل نفس د خواهشاتو دپاره څه کوئ د بل مخلوقو دا ختموئ څه کوئ ژوند ختموئ چاړه پرې راکاږئ حلالوئ دا هم ظلم دی که نه دی ولې نه دی ظلم دی موږ ورته وایو تاسو دا کومې سبزۍ نه خورئ دا هم ظلم دی سبزي هم حیات لري څه شی دی سبزي هم حیات لري دا په دې کې نر او ماده موجود دی نو بیا دا هم مخوره که نه عجیبه پس دا د الله مخلوقات دي څه شی دي دا د الله مخلوقات دي دا الله رب العزت دلته کائنات او نظام برابر کړی دی دا د الله خوښه ده چې کوم انسان د الله د
د احکاماتو مطابق ژوند دی دا به کامیابیږي دا خو نظام داسې روان دی که دوی چې دا څه خوري که نه دا دهریان دا ملحدین چې څه خوري که واښه خوري که ګیا خوري څه خوري دي کې حیات موجود نو یار عجیبه خبره ده او د چا سره روپۍ دي او دا یې خرڅ نو دا چې ته خوري نو دا ظلم نه شو بیا نو بیا ته ولې تا نه بیا غټ ظالم جوړ شو بیا یې سم مه خوره بیا فروټ هم مه خوره دغه هم مه خوره نو دا به عقلي دغه به ورته ویې بولې صاحبانو قرآن آیتونه نه عقلي دلایل به دوی ته بیا بیانوي دی دې ته څوک ظالم نشي ویلی نو چې انسان ته چې په خپل مملوک شي باندې اختیار حاصل دی نو الله جل شانه د ټولو مالک دی د هغه خوښه ده چې څوک جنت ته بوځي او څوک جهنم ته بوځي شریعت وایي چې موږ د الله جل شانه مخلوق یو زموږ لاس جبه هر څه د الله جل شانه دی الله جل شانه په خپله فرمایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله فرمایي زما څه کار دی چې تاسو ته عذاب درکم دغه شان ته بل آیات د سورۃ النساء آیات نمبر 40 ان الله لا یظلم مثقال ذره الله وې ز په تاسو باندې د ذره برابر کې سن کوم ز ظلم نه کوم دغه شان ته بل آیات دی الله رب العزت ان الله لا یظلم الناس شيئا الله رب العزت په چا باندې ظلم نه کوي ولکن الناس لیکن دا خلق دي انفسهم یظلمون په خپل ځان باندې ظلم کوي نو چې ته په خپل ځان باندې ظلم کې د الله احکامات نه منې نو چې بیا د جهنم ته لړ کی نو بیا ولې جاړي مولوی صاحبانو نو دا څه شو سو مسل شو نه هم مسل دا به موږ بس کو د شریعت نه بوله جواب ورکو لسم مسل چې دی مولوی صاحبانو شابه بحث وکړو الله جل مثال الله جل شانه یو دی نبی علیہ السلام آخری نبی دی قیامت حق دی د قبر جون حق دی بعض مسایلو کې اختلاف دی فروعي مسایلو کې کدیو په یو مسله اعتراض وکړي نو موږ ورته وایو چې دلته خو بل تشریح هم شته دی هغه ګوره دوی د رفع الیدینو مسله به درته وچیړي او تاسو په خپلو کې یو بل سره اعتراضات کوئ یو بل باندې کوئ که نه کوئ موږ به ورته وایو بھائی دلته زمونږ چې دی موږ اصول یو دي د ټولو مسلمانانو موږ د ټولو مسلمانانو په نزد الله یو دی که نه دی نبی علیہ السلام آخري نبی ګڼو که نه ګڼو قرآن آخري کتاب ګڼو که نه ګڼو حج زمونږ یو دی که دی بیل بیل کو او تاسو نه تپوس کوم د رمضان روزي ټول مسلمانان یو ځای نیسو که نه نیسو ټول مسلمانان په څلورو نکاحګانو باندې دغه یو متفق یو که نه یو که نه یو مولوي صاحبانو په زکات باندې موږ متفق یو که نه یو په اصول موږ ټول متفق یو البته په تعبیر په الفاظو کې زمونږ اختلاف دی موږ څه وایو یو وایي چې زما د الفاظ چې دي دا د نبي علیه السلام او الله ته ډېر خوښ دي بل وایي دا د په هغه اجتهادي دا کې زمونږ اختلاف دی مولوي صاحبانو دلته که آیا سره تشریح او ما سره تشریح موجود ده هغه سره هم تشریح موجود ده دلته دواړه تشریحګانې موجود دي ته پې عمل وکړه مولوي صاحبانو خدا نه چې ته سره انکار کوې موږ ورته وایو اول خو د اسلام اصول ومنه د الله جل شانه باره کې ګوره موږ ورته وایو چې د اصول صحیح وي چې کله فروع ته راغی اسان جواب دا ورکړه وایي راځه اصولو ته راشه چې د یو کم د یو مذهب اصول صحیح وي د هغه فروع به هم ټیک وي راځه په فروع کې اختلاف دی اصولو ته راشه په اصول چې دي ومنل فروع به خپله ومنې نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه په روي مسایلو کې بحث کول غواړي نو په هغې کې خو اختلاف دی نو په هغې بحث نه کېږي اصولو ته راشه کوم چې متفقون علیه څه ده په هغې باندې اعتراض کوه دوی به اعتراض کوي چې تاسو یو بل ته غلط وایئ نو تاسو به جواب ورکړئ چې زموږ په خپل منځ کې په فروعي مسایلو کې اختلاف دی زموږ اصول یو دي لکه مثال الله جل شانه یو دی رسول یو دی آخرت جنت جهنم زکات حج روژه نکاح څومره د اسلام اصول دي چې موږ ټول په دې متفق یو د الفاظو په تعبیر کې اختلاف لرو او دا څه عیب خبره نه ده دا خو زموږ د الله جل شانه د رسول سره مینه ده ځکه هر یو کس کوشش کوي چې د حضرت الفاظ سره صحیح مطلب مولوي صاحبانو تاسو چې موږ په اسلام کې چې څونه موږ مسلمانان یو موږ مکاتب فکر یو هر یو څه کوي دا کوشش کوي چې بھائی زما دا تعبیر چې دی دا ټیک دی او د بل صحیح نه دی داسې ده که نه ده کم دا وایي چې یاره زه خو ګستاخ رسول یم موږ کې داسې څوک وایي نه وایي بھائی زه محب رسول یم موږ محبین یو داسې ده که دا هر یو د الفاظو په تعبیر کې موږ اختلاف لرو دا د خیر القرون نه را روانه ده د صحابه کرامو په منځ کې دا را روانه او دا څه خبره نه ده راځه زموږ تا سره بحث په اصولو کې د اختلاف په اصولو کې راځه موږ سره په اصولو کې ته بحث وکړه نو فروع چې کله د یو مذهب اصول صحیح ثابت شي دا هغه به څه کېږي فروع به هم صحیح ثابت وي مولوي صاحبانو دا غلط اصول موږ بیان کړو سبا به د ملحدینو سره د بحث کولو آداب کوم یو دي نو انشاءالله به د خیر سبا بیا بیانو دوستانو کوشش کوئ دا درسونه مخکې شیر کوئ واخر دعوانا الحمدلله